لمونځ به څنګه کوو د هغې طریقه کار څرنګه دی، نیت به څنګه کوو او څو رکعته به کوو. نو دا ویډیو تاسو وګورئ، انشاءالله په دې باندې به تاسو پوه شئ. 2 رکعته لومبی چې نیت موږ تړو که نه، نو داسې به وایو 2 رکعته واجب لمونځ کوم د دې واړه اختر په دې حاضر وخت او په دې حاضر امام پسې په دې حاضر وخت سورة تعالی محمد کافي شریف ورکم الله اکبر. خو علما فرمایي چې نیت د زړه قصد ته وایي. یو سړی په خوله باندې داسې ونه وایي چې نیت کوم د اخلاص او 2 رکعته واجب لمونځ کوم په دې حاضر وخت او په دې حاضر امام پسې سورة تعالی محمد کافي شریف ورکم الله اکبر. یو سړی داسې ونه وایي صرف په زړه کې د نیت دی چې زه 2 رکعته واجب لمونځ کوم د دې واړه اختر، په زړه کې به زه نیت وکړو چې بس زه واجب لمونځ کوم. نو اگر کو دې په خوله باندې ونه وایي د نیت وشو، نو نیت څه ته وایي؟ د زړه قصد او ارادې ته وایي. چې موږ ګوره جومات ته ځو، کپړې بدلې کړو که نه، عطر په ځان ومږو، ښکلې خوشبو ولګو او ږیره غوړه کړو، مطلب یخته غوړ کړو. نو زموږ دا اراده یې چې موږ د وړوکي اختر لمونځ له ځو، نو دا زموږ نیت شو. که په جواب باندې هغه ټایم کې په خوله باندې ونه وایو نو زموږ نیت شوی دی. خو بیا به څرنګه کار کوو؟ نو څنګه چې امام وایي الله اکبر، نو ثنا سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك ولا اله غيرك پوره چې مونږ مونځ وایو، امام مونځ وایي، مونږ به 3 پیرې وګونو لګوتي اوس الله اکبر الله اکبر. دې وخت کې به لاسونه داسې ځوړند دي، په نامه به لاس نه ږدو. چې 3 پیرې الله اکبر وایو، بیا په نامه باندې لاس کېږدو، بیا به الحمد وایو، سورة اخلاص به وایو، امام سره به رکوع کو سجده وکړو، بیا چې راپاسو نو بیا به امام وایي د ولد والین امین پورې، بیا به قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. امام صاحب به دغه ځای پورې لمونځ وایي په 2م رکعت کې، نو بیا به 3 پیرې غوږونو لګوتي اوس امام صاحب وایي الله اکبر، نو موږ هم الله اکبر وایي. دې وخت کې هم لاسونه ځوړني انشاءالله. او بیا به 2مې رکوع ته به لاړو شو او 2مه رکوع به وکړو، بیا به سجدې وکړو او بیا دغه رنګه طریقه کار دی. خو دا یو خبره ځان سره غوږونو کې یاد وساتئ، ځینې کسانې چې لمونځ وکړي نو بس فوراً تښتي. نه، عزتمند مسلمانانو څنګه چې دا لمونځ واجب دی، دغه رنګې خطبه اورېدل هم واجب دي. نو واجبو د فرضو پسې 2م نمبر درجه د واجبو ده. نو چې دا خطبه مو ورګوره کال پس اختر راځي که نه، کال پس اختر راځي او ډېر وخت مو ده، 1 کال پکې لګي. نو چې موږ دا ونه کړو که نه، زموږ پیدا شوه زندګۍ. روژه کې هم داسې زندګي تېره کړو، په لهو لعب کې رانه وخت تېر شو، نه تراویح وکړو، نه لمونځونه صحیح طریقې سره وکړو، نه ذکر اذکار وکړو، بس موبایل کې اخته. او چې بیا دغه ګوره دا عملونو دارومدار په خاتمه باندې دی، انما الاعمال بالخواتیم. د عملونو دارومدار په خاتمه باندې انشاءالله په دغه وخت به الله جل شانه زموږ ټول ګناهونه مغفرینو. خطبه اورېدل واجب دي او